د کسټم ایډ او د ان سی پی ګاډو مسله ده. چونکې موږ دې ته هیر ګز نه یو تیار. لکه دا موږ د 27 سال نه دا ګاډي چلو خو کولو د افسران واوري. نن سبا د دې سره د نگران حکومت هیڅ کار نشته، پارلیمنت نشته، ایوان نشته. وچ په وچه به موږ باندې رالګي او موږ زغبي نه زمونږ خو نور نن سبا هیڅ کار هم نشته. د هر یو کور نه هر سړی راځي او ځان دغه غریبي کوي، در غریبي کوي، زر 1500 پیدا کوي په دې ګاډو کې او د کور هغه چوله پې زمونږ روانه ده. اوس که حکومت زمونږ نه دا ګاډي الي او موږ له غړۍ ډېر زیاتی به کوي. د ملاکنډ ډیویژن عوام دی به بیا یا چرس خرڅوي یا به پوډر خرڅوي یا به ډاکې کوي، نو حکومت دې موږ به دې نه مایله کوي. دلته نن سبا د کسټم ایډ او د ان سی پی ګاډو مسله ده. چونکې موږ دې ته هیر ګز نه یو تیار. لکه دا موږ د 27 سال نه دا ګاډي چلو خو کولو د افسران واوري. نن سبا د دې سره د نگران حکومت هیڅ کار نشته، پارلیمنت نشته، ایوان نشته. وچ په وچه به موږ باندې رالګي او موږ زغبي نه زمونږ خو نور نن سبا هیڅ کار هم نشته. د هر یو کور نه هر سړی راځي او ځان دغه غریبي کوي، در غریبي کوي، زر 1500 پیدا کوي په دې ګاډو کې او د کور هغه چوله پې زمونږ روانه ده. اوس که حکومت زمونږ نه دا ګاډي الي او موږ له غړۍ ډېر زیاتی به کوي. دا کم موجوده چې دلته ناست دي دا خو ډېر لږ دي، خو د ملاکنډ ډیویژن عوام دی به بیا یا چرس خرڅوي یا به پوډر خرڅوي یا به ډاکې کوي، نو حکومت دې موږ به دې نه مایله کوي چې آیا موږ دې شي ته جوړ نه شو. موږ 27-28 سال دا ګاډي وچلول، زموږ سره د هېڅ چا هم کار نشته، نه را سره د کسټم والا کارو، نه را سره د اکسایز والا کارو، نه را سره د پولیس کار دی. البته موږ یوه انټري کله هغه انټري ته ورته موږ نن هم تیار یو، سبا هم تیار یو، کال پس ورته هم تیار یو. موږ داسې انټري کوو په خپلو مقامي تاڼو کې چې رجسټر د هغو سره روزنامچې موږ خپل ګاډی هلته رجسټر کوو. که دې وایي چې یاره یا څه حالات پکې خراب نه شي، یا پکې سمګل ونه شي، یا پکې بم دماکه ونه شي، د هغې دپاره په تاڼه کې چې کومه روزنامچه ده، کم کتاب ایسي 25 نمبري موږ له د هرې حلقې د هرې تاڼې جدا جدا نمبر راکړي. په هغې کې به موږ خپل ګاډي انټري کړو، زموږ شناختي، زموږ ټلیفون نمبر، زموږ چیسس انجن دا دې ورسره ولیکي چې څه پکې رالو موږ یې ذموار یو. باقي مانده دا زموږ روزګار دی. روزګار دا روزګار چې دي زموږ نه الي، ناول به موږ باندې بلډوزري وګرځوي او ما دې پکې مړ کړي. خو په ذات د خدای که د یوې کاونۍ یو رسید ته هم د اکسایز والا تیاري یم نه دی به دا وړي او زموږ نه به تیار روزګار الي. ولې زموږ په لاس بنګړي دي. نن نه بعده چې چا کم اکسایز والا ګاډی وردو د پاره د خدای 20 تنه ورته په روډ ورده کې بندوي روډو. زما نمبر این ټیم کولاوي در پسې راځم، اول به ګزار به ما کوي، وروسته به تاسو کوي. دا دي ځانه څه کار جوړ کړل. د شپې به دي د غلو غونته کې ولاړي، د ورځې به دي د غلو غونته کې ولاړي، په ځان به څادر راچولي. غله په سواد کې نه غله ګاډي شته او نه پکې بل ګاډي شته. دا روغ رمټ ګاډي دي، باقي منده به دې باندې ډیوټیانې شوي دي. عوام ځان خبر کوي. دا موږ راوړو د بارډر نه. د بارډر نه ډایرکټ ګاډي چې دلته راځي 3 लाख روپۍ پې لګي. څو پې لګي؟ 3 लाख. دا 3 लाख روپۍ زه نه علم چې په جیب کې ږدم. دا بالاب سران یالي د 400 ډي بي او سره مواري ده، د کوواټ د ډي بي او سره مواري ده، د ډي ای خان د ډي بي او سره مواري ده. که نه په ثبوت سره درته ځان چې څومره کرایه کشي زما سره ناسي چې دې ورته وښیم. نن افسران نه اوچتېږي چې کسټم چور ګاډي ښه زمونږ ډي پي او صاحب چې راغلی شفیع الله ګنډاپور صاحب، زه ډېر مشکور یم، زمونږ قابل احترام افسر دی. خو یا ګنډاپور صاحب چې ته د دې خلکو نه دا سهولت والې ته دې کسټم والا ته دې ته نشي ویلی چې دا عوام مه چېړه، چې ته د دې نه دا سهولت والې نه ته خو وایې زه زما سره تعاون وکړئ، سمګلران ختمومه، منشیات فروش ختمومه، شرابیان ختمومه، نو دا خو تا ځان ته ښه ډېر کړو. د هر کور شپږ او اووه تنه ډیلران دي، دا به چل کوي، سبا به کورونو کې جنګونه کوي. لہذا زموږ د ګریوانه د ګوتې وباسي، زموږ نه ځمکې واخیستې، زموږ صورت حال ډېر پیچیده دی. رسوات په ایمان زه درته قسمیه خبره کوم چې اول زما د چا نن سبا د وړو درک نه لګي.
دی موږ راکې باسي دا ګاډي خو موږ ته د روغو نه موږ ته ګران ولاړ دي خوا ته باقي د نمبر پلیټو متعلق دي چې موږ ته دا خبرې کوي چې رجسټریشن کده شو رجسټریشن پورته د چې په 13 پیره باندې کم رجسټریشن یې کړلی په هغې کې 2.5 ګاډي نن هم غله دي که نه دی خپل ریکارډ وګوري دی نن بله وي وربه به موږ باندې استعمالوي په دې کې به د اکسیز دغه شانتې موږ ته څه وخت کې دي وي چې لیسنس واخلئ خو 200 او 300 روپۍ کال له دې نه خو څوک سره لاچار هم دی نن هغه ټیکس چې دی هغه 3000 ته رسېدلی دی نن هم اکسیز والو ته چې دا شی واله شو نو اکسیز والو په موږ باندې هم دغه طریقه چې نن به موږ له هسې نمبر راکړي خو راتلونکي وخت کې به دا هم په دې خلکو باندې دا ټیکس دا دغه کوي لکه موږ دې قوم ته هم دا سوال کوو منت ورته کوو چې دا د بارګینیانو مسله ده موږ خو دا ګاډي چېرې ختم شو جدا نمبرو کار به شروع کړو خو به هر حال لکه د قوم سره چې څومره ګاډي د دې غلطي فیصلو په وجه باندې د اکبر صدارت چې دی هغه هم د مرګرو مسترد کړی دی د خوازخیلو ټولو بارګینیانو مسرت کړی دی تاسو هم موږ له په هغې باندې یو راه راکوئ چې یاره موږ څه وکړو لکه زموږ به هر کال په هر مرګتیا به زموږ په داسې چې هغه په سمجوتا او په دې طرف نه چې خو دغه کساني د هغو په صلاح باندې به هغه کار کوو د ځانه به یو فیصله نه کوو چې په هغې باندې سبا له زموږ ملګري پې هم زموږ نه خفئ او موږ ته پې نور مسایل هم جوړېږي دغه شانتي موږ سیاسي خلکو ته هم دا وایو که فرض کړه دې قوم سره دا زیاتې کېږي دې له پکار چې دن د دې پیج باندې دې سره ودرېږي که دغه شانتي لکه د حالاتو متعلق سوچ کې یو سړی کوي نو مخکې هم زموږ سره دومره ظلمونه شوي دي چې هغه هر یو شي باندې سړی نظرثاني کوي که په سیلاب کې که په دهشتګردۍ باندې کې لکه په هر شي باندې سړی سوچ کوي نه لکه موږ هر طرف ته خراب یو موږ چونکې دی ډي آی جي دی کو ډي پی او دی کو یا بل څه دی خو بهرحال موږ ته دا مطالبه نیسو چې بای لکه په دې شیزونو کې کار مه لره تا په دې قوم باندې دا بارګینو ته کله نن پکې یو رالیږي سبا بل رالیږي بل اوس بل دا تقریبا له 7 ورځې وشو چې روزانه انکوایري شروع دي دا د کم یې یو دغه شی ده که په دې کې څه غل ګاډی ته د هغې د نیولو حقدار یې خو بهرحال دا قوم کې دا دغه پیدا کول زموږ کاروبار خرابول د دې سره موږ څه قسم مرګتیا نه کوو ستا د نمبر سره مرګتیا نه کوو که فرض که ته زموږ سره دا زیاتې کوې لکه په خلکو کې یو توشیش پیدا کوې او زموږ کاروبارونه خرابوي نو موږ د دې نه د حکومت نه سخت مخالفت کوو او زموږ د په دې متعلق یو طریقې کار جوړ کړي موږ سره زیاتوب د خپلو پارټو کړی دی او په پارټو کې چې تاسو یې نومالی دا ټولې پارټۍ پکې شاملې دي اوس د خپل اوس بعضې پارټۍ زه وینم لکه مشران هم دلته راځي دغه راځي اوس داسې یو دغه کوي چې نه موږ دا نه منو پلانه ده ډینګه ده خدای شته سړي ته د پښتو هغه ټپه ور یاده شي ټپه یې دا ده ویل په اباسین جانان لاهو کړم او په کناره را سره ځي ډاډ راکوي یو طرف ته یې وتړلو ورته او بل ته خو ښه خبره ده اوس د منګه خلاص کې بده نه ده اوس د هم د اتحاد و اتفاق مسله وکړو اظهار دی وکړو موږ ورونو د ملک ته وایو د دې ملک چارواکو ته وایو تاسو د خپلو بدعملو په نتیجه کې ستاسو په خنبو کې هم غلې ختمې دي هم یو په کندو کې وړه ختم دي اوس خلک مه لوټئ ګرانو په نامه د اسم بېروزګاري مسلط کړې ده اوس ته کره پیسې نشته راځي خدای لیونې کړي چې پښتنو په وطن کې دې دولتونو ته ګورئ د قدرتي خزانو لوټ تالان خو تاسو روان کړی دی بې دریغه یې روان کړی دی کم از کم کنی نو په موږ باندې 40 قسم له ټیکسونه دلته لاګو دي او یوازې په سوات هم نه کېږي بونیریان به راسره د ملکان خلک به راسره دواړه دیرونه به راسره چترال به راسره دا ټولې قومي جرګې به انشاءالله سوات قومي جرګه به دلته قرباني به یې وکړي دا ټول سپین دروب او مشران به دلته راجمع کړو انشاءالله تعالی البته ورونو لکه دا په دې خپل نور معاملاتو کې چې موږ په خپلو معاملاتو کې تماشبین یو تماشبین کېږو به نه ځان به د خیر غونډۍ ته نه خېجو چې قام به دلته په دلدل کې نښتی او هر سړی به ځان د پاره اسانه کړي لکه د هندوستان دغه لپاره هلته متل دی وایي پیشو را روانه وه کوتره یې خوړه کوترې سترګې پټې کړې وې چې زه دې نه ینم